څنګه چې نماز جاني په والي صاحب باندې راغلی دی ډېر لوی تکلیف دی نو دا الله طرف امتحان دی په دې باندې صبر وکړه نو چې کله دغه صبر کوونکي خلک راشي هغوی ته بدله په ټول سره نه ورکولی کېږي بلکې هغوی ته به وویلی شي چې تاسو جنت ته بغیر د حساب کتاب ورده بیا د چا ژوند په دنیا کې په خوشحالو کې تېر شي په راحت او سکون کې تکلیفونه مصیبتونه پې نه راغلي نو هغه خلک به دا تمنا کوي چې کاش په دنیا کې زموږ دا جسمونه په قرنچانو باندې کړ کړی شوی وي او دا انعام موږ ته هم حاصل شوی وي لیکن د آخرت ورځ د جزا ورځ دا دنیا کې څه کړلي وي هلته کې به هغه ریبئ نو د معاذ جاني والي صاحب او څومره خاندان چې تاسو خفه کېږه ما دنیا دا خامخا راځي مصیبتونه تکلیفونه پر یې باندې صبر وکړئ د صبر بدله جنت دی د دې نه علاوه په هر چا باندې څه تکلیفونه راغلي بیمارۍ وغیره قرضونه نو صبر کوئ الله تعالی به هم بغیر د حساب کتاب جنت ته ورداخل چې هغه په باندې خامخا راځي په دنیا کې هغه مرګ دی کل نفس ذائقة الموت تر دې پورې چې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې مرګ راغلی دی او کومه فرشته چې انسان ته مرګ راولي په هغې باندې به هم مرګ راځي په هر چا باندې مرګ راتلونکی دی نه څوک بچ کېدی نه شي د حساب ماهرینو ډېر مخکې حساب لګولی و چې په دنیا کې تقریبا په یو ورځ کې په 15 لکه کسانو باندې مرګ راځي ښکاره خبره چې په دې حساب کې به اوس ډېر په تیزۍ سره زیاتوالی راغلی وي او هېڅ پته نه لګي چې په نن ورځ